زړه مبارک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک زړه څو ځلې د عزتمندو ملایکو په واسطه بې له کومه درده خلاص شوی، په زمزم او نورو مبارکو اوبو ښه صفا پرېولل شوی، له ایمان، پوهې، سکون، نرمۍ څخه ډک کړل شوی او بند کړل شوی و، له هر عیبه څخه پاک ساتل شوی و. حق قبلونکی، ښه یادونکی زړه یې و. داسې ښایسته او عجیبه زړه یې و چې لیدونکي سترګې یې درلودې او اورېدونکي غوږونه یې هم درلودل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مبارک علامه سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک، امام احمد رحمت الله علیه مبارک، امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک په ماشوموالي کې د کوچنیانو سره سات تېراوه چې کله جبرائیل علیه الصلوة والسلام مبارک راغلی، پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک یې واخیستی، بې سده یې کړ، بیا یې سینه مبارکه ورڅرې کړل، زړه مبارک یې جن راوایستی، بیا یې د زړه څخه یو ټوټه وینه ایسته کړل، ویې ویل چې دا ستا څخه د شیطان برخه درڅخه ده. بیا زړه مبارک د سرو زرو په لګن کې ورپرېمنځئ، په اوبو یې د زمزم په اوبو یې ورپرېمنځئ، بیا یې بېرته په خپل ځای کې ورکېښوئ، سینه مبارکه یې وروګنډل. نور ماشومانو چې دا حالت ولیدی، د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک رضاعي مور بي بي حلیمه سعدیه رضی الله عنها مبارک ته ورغلل، هغه چې خبره کړل چې محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ووژل شو. کله چې هغه مبارک راغلل، ویې لیدل چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د مخ بڼه اوښتې وه. قصائص الکبرا، جامع الجمرات، مسند احمد، صحیح مسلم. علامه سیوطي رحمت الله علیه، علامه نبهانی رحمت الله علیه په حواله د امام احمد رحمت الله علیه، دارمي رحمت الله علیه، امام حکیم رحمت الله علیه، امام بیهقي رحمت الله علیه، عبرانی رحمت الله علیه، ابو نعیم رحمت الله علیه د حضرت عتبه بن عبدالله بن عبدان رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک وفرمایل چې زما تربیه په بني سعد بني بکر نومې قبیلې کې شوې ده. یوه ورځ زه او زما رضاعي ورور په داسې حالت کې د کور څخه راووتو چې د کوچنیانو وریانو کوچني وریانو پسو رمه راسره وه، خو د ځانه سره مو خوراکي شیان ډوډۍ نه وه راخیستې. پر لارې مې خپل ورور ته وویل چې ته ولاړ شه، د مور څخه یو څه د خوراک شیان راوړه. کله چې مې ورور ولاړی، زه د دې وریانو سره پاتې شوم. څه وخت په تېرېدلو سره چې ګورم دوه داسې تک سپین مرغان را روان وه. یوه هغه بل ته وویل چې دا هغه دی، هغه بل مرغه ورته وویل چې هو دا هغه دی. په حقیقت کې دا دواړه ملایکه علیهم السلام وو. بیا دواړه په ډېر چټکۍ سره راغله، زه یې ستونی څخه راوغورځولم، بیا یې زما نس راڅرې کړ، بیا یې زه زړه راوایستی، زړه یې سره راڅرې کړ، دوې تورې حصې چکۍ وینې یې ځینې راوایستلې. بیا یوه هغه بل ته وویل چې هغه د واورې اوبه راوړه، بیا هغه اوبه راوې، زما نس یې راپرېمنځئ. بیا یوه هغه بل ته وویل چې د ژلۍ اوبه راوړه، بیا هغه د ژلۍ اوبه راوې، زما زړه یې راپرېمنځئ. بیا یې ورته وویل چې ورشه سکینه راوړه، بیا هغه سکینه راوړه، زما زړه یې راډک کړ. سکینه د الله جل جلاله هغه خصوصي ځانګړي انوارو او رحمتو ته وایي چې د زړه ځلېدونکي ډاډ اطمینان په راځي. بیا یې یو مرغه و هغه بل مرغه ته وویل چې اوس یې وګنډه، د نبوت مهر ټاپه ورباندې ووهه. بیا هغه یوه و هغه بل ته وویل چې دی ترازو په یوه پله کې واچوه او زر امتیان یې په هغه بله پله کې واچوه. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک فرمایي چې ما و هغه زرو کسانو ته وکتل، د سپکوالي څخه تر ما دونه لوړ شوه چې زه وبېرېدم چې پر ما رایله نه شي. بیا دوی په خپل مابین کې سره وویل چې که ټول امت ورسره وتلې دی به پر دروند شي. بیا دوی ولاړل، زه یې پرېښولم. بیا زه خپلې رضاعي مور ته راغلم، دا قصه مې ورته وکړل. زه سخت بېرېدلی وم، دا فکر راسره پیدا شوی و چې داسې نه وي چې دماغي تکلیف راته پېښ شوی وي. مور مې راته د ډاډګیرنې لپاره دعا وکړه،
بیا یې د ستی د سفر دپاره اوښ تیار کړي. زه یې پر کښېنولم، دا د شاوخوا ته کښېنستل، مخ پر مکه مکرمه خو خپلې مور ته یې راوستلم. بیا و هغې ته دا پېښه بیان کړل، خو مور مې د دې کیسې په اورېدلو سره هېڅ بیره او وام نه دی په ښکاره سوی، ځکه هغې وویل چې ما یو نور ولیدی چې زما د بدن څخه راووتی. د شام قصرونه او بنګلې په روښانه شوې. خصائص الکبرا، جامع الجمرات، مسند احمد، سنن دارمي، مستدرک، دلائل النبوت، طبراني. په یو بل روایت کې راځي چې بیبي امینې رضی الله عنها مبارکې بیبي حلیمې سعدیې ته وویل چې ته پر محمد صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د پیریانانو د بد اثر څخه وبېرېدلې. هغې وویل و. بیبي امینې رضی الله عنها مبارک ورته وفرمایل چې هېڅ وخت کله پیریان نشي را رسېدلی، ځکه ما د ده د ولادت په وخت کې خوب ولیدی. یو څوک راته وایي ووایه اعوذ بک بالله الواحد من شر کل حاسد. قسم په الله جل جلاله دی چې ده ته هېڅ جن او پیری نشي رسېدلی. علامه یوسف بن اسماعیل نبهاني رحمة الله علیه مبارک په حواله ده عبدالله بن امام محمد بن احمد رحمة الله علیه، ابن حبان رحمة الله علیه، امام حاکم رحمة الله علیه، ابو نعیم رحمة الله علیه، بن عساکر رحمة الله علیه د حضرت ابو هریره رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې ما د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ته وویل چې ستا نبوت اول په کوم کار سره پیل شو؟